السلام علیکم. دا سوشل میډیا چې د کنه زه اکثر ویم د دې نه ګلوبل ویلیج جوړ کړی دی او د دې خراب استعمالوم خلک کوي خو د ښه استعمال ډیر زیات دی. زه خو چې کله نه مې ټیک ټاک ویډیو جوړې کړي دي نو ډیر ناشنا او خواږه درانه خلک را سره ملاو شو. نن را سره ډیر عجیبه کار دا وشو چې په ټیک ټاک باندې زما یو ویډیو باندې یو کس کمنټ وکړو نو داغه شکل بدل شوی ځکه چې چرته ځواني او چرته دا ټایم زمونږ غونته بوډاګان خو هغه زما سره په هاسټل کې په 1987-88 کې پاتې شوی. مونږ په بی ایس سی کې هغه اف ایس سی کوله او داغه نوم دی طارق خان. نو سوچو کې چې تقریبا 10 کاله پس ملاقات وشو او هغه زو پیجندم کمنټ دا لیکلی چې یاره جی ستاسو کو هغه انیس خان یې نو ستاسو یو تصویر ما سره د خوشحاله سټل دی چې درته درولېږم. ډیر زیات خوشحاله شوم. طارق خان د یاروسین علاقې او اوس د 15 کالو راسې په لندن کې دی. ډیر فنکار سړی، ډیر خوږ سړی او اواز یې ډیر ښه و. په هاسټل کې به هم کله ناکله به موږ فرمایشي ګانې ویلې. سیاست په هغه ورځو کې والد صاحب یې کوو، ده به په دې جلسو کې تقریر مقریر هم کوو او د میچونو کومنټري به هم کوله. ډیر خوږ سړی دی، ډیر مزدار او د ژوند کیسه یې راته وکړه. په لندن کې دی تیر یو 2 کاله مخکې بایپاس کړی، بیا هغې کې لږ کمپلیکیشن راله نو اوس یې بیا دوباره وکړو. ماشاءالله اوس ښه دی، صحت یې ډیر مزدار دی. 2 ښځې کړي، یو په اټلي کې ده، یو په لندن کې ده. ما ورته مزید وکړې کله اټلي ته ځې او کله لندن ته ځې. نو د طارق خان سره زه ملاو شوم په فون باندې، بیا یې نمبر راکړو، بیا مې ورته کال وکړو او ډېرې مزدارې خبرې مو زاړه یادونه د مردان کالج د خوشحال هاوس را یادې کړې او زړو ملګرو ذکر مو یو بل سره وکړو. نو دغسې ملګري چې ما ته ملاو شي زه ډېر خوشحالېږم ځکه چې د کالج یا د سکول زاړه ملګري تا سره 10-15 کاله پس په رابطه کې شي نو دا د سوشل میډیا برکت دی. طارق خانه چې هر ځای کې خدای دې خوشحاله او آباد لره او زموږ په دعاګانو کې